حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی میلمانه راغلی د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه میلمانه راغلی وی ډوډۍ پرته وه او زما ذمواري دا وه چې ما شراب تقسیمول میلمنو ته په هغې ګیلاسونو کې شراب اچول دا زما ذمواري وه وی په دې کې یو اواز وشو دغې وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې آیات نازل شو چې شراب حرام شو امام الانبیا یو سړي ته ووې لاړ شه او د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځه لو سپیکر خو نه د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځه او اعلان وکړه چې ان الحمر قد حرمت شراب حرام شوی دی صحابه تابعدارو صحابي روان شو او د مدینې منورې په کوڅو کې لګیا دی چغې وایي چې امام الانبیا فرمایل چې شراب حرام شوی دی شراب مې استعمال دی دا اواز وی کور ته راغی وګولم اواز راغی وی ما ته ابو طلحه راته وایي چې اخرج اوځه پنظر لږ وګوره چې د اواز د څه دی ما هذا الصوت د اواز د څه دی وی چې بار ته راووتم وی هغه سړی لګیا دی اواز یې چې کو چې امام الانبیا باندې حکم قرآن کې نازل شو شراب الله په حرام کړی دی شرابونه پجتنبوه ځان ته ساتئ